دا اعلان وکړ چې د نن بعد به فیصلې په پارلیمنت کې نه، په ایوان کې نه، د نن بعد به فیصلې پر چوکونو او پر میدان کېږي. انشاءالله العزیز موږ به ټول د دغه نارې سره ملګري یو. موږ د بلوچستان پر دغه پسمانده مظلوم محکوم قومونو که پښتون دی که بلوچ دی، هغه چې د هرې ژبې خاوند دی، خاورې ته د مولانا صاحب وراتګ ته د زړه د تله د زړه د کومې شراغلی وایو. درېیمه خبره د انتخاباتو ده. زړه خو ډېرې خبرې غواړي، لیکن اصل خطاب، اصل تقریر دا د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دی. موږ تاسو ټوله د هغه د وینا او د هغه د خطاب د اورېدلو دپاره راغلي یو. لیکن ملګرو پر سټیج باندې 10-15 منټه مخکې یو تحریر عوامي اسمبلی پشین دا ملګرو پر سټیج باندې تقسیم کړي. لہذا پدې کې د دوو تحریکو ذکر دی. یو تحریک مزاحمتي تحریک و چې د هغه بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه شو. بل تحریک د شیخ الهند رحمت الله علیه تحریک ریشمی رومال د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه تحریک د 1850 دا د ازادۍ تحریک و. د شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه تحریک دا د ازادۍ تحریک و. د چا خلاف؟ د انګریز او د انګریز د نوکرانو او د انګریز د غلامانو او د انګریز د پیروکارانو او د انګریز د ایجنټانو خلاف دا تحریک و. په مختصرو الفاظو کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کتاب لیکي. دا هغه کتاب خلاصه دا ده چې پر دې خطه د بر صغیر انګریز قبضه وکړل، د مسلمانانو پر سیاست یې قبضه وکړل، د مسلمانانو پر دولت او پر سرمایه یې قبضه وکړل، د مسلمانانو پر تهذیب، ثقافت، دود او کلتور باندې قبضه وکړل، دینی مدارس یې د مابینه وایستل، په زراعو علما کرام په درخته وځړول، په درختو په زراعو علما کرام سمندر ته واچول، کتابونه پلکاو، قرآنونه دا اوبو ته وغورځول. علما کرام په سولې زړېدو. د مالټا په جیل کې شیخ الهند او مولانا حسین احمد مدنی د مالټا په جیل کې دي. د چش دپاره، هغه د ګیډې دپاره نه و، هغه پیټ پرست نه و، هغه د سرمایه او د دولت دپاره نه و، هغو د ازادۍ جنګ کاوه، هغو د اسلام پیغام و دنیا ته ورکاوه. ځکه اسلام هغه اولنی دین دی چې هغه انسانیت ته د ازادۍ او د حریت پیغام ورکوي. د هغه بعد د مزاحمتي تحریک نه بعد 1857 نه بعد 1867 یا 66 کې 1866 کې د تعلیم او د تربیت د ذریعې دارالعلوم دیوبند بنیاد کېښودل شو. دا د تعلیم، د تربیت او د اخلاقیات او د تهذیب د ذریعې به د انګریز مقابله کوي. دویم شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه په 1919 کې د جمعیت علماء هند بنیاد کېښود. د انګریز خلاف، د انګریز خلاف انګریز پر دې خطه قبضه کړې وه، د دې خطې پر دین یې قبضه کړې وه، د دې خطې پر سیاست یې قبضه کړې وه. لکه مخکې چې ما درته وویل
لیکن انګریز پر دې خطه باندې قبضه وکړل د هغه ذرایع څو کم اسبابو چې زما پر کلتور تهذیب سیاست حکومت باندې دې قبضه وکړه پر وسایلو باندې حسین احمد مدني رحمت الله علیه د کتاب خلاصه درې خبرې دي هغه وایي انګریز د دې خطې پر سیاست او پر تهذیب د دې پر دولت د دې پر وسایلو باندې او پر حکومت باندې قبضه د درې لارو نه وکړه د دولت د لارې قبضه وکړه پیسه پینټ تماشه دی د خلکو ایمان یې رانیوه د خلکو ضمیر یې رانیوي د خلکو دین یې رانیوي خلک ضمیر او ایمان خرڅ کړي لہذا د انګریز ملګري شو د دولت د لارې پر خطه قبضه وکړه دویم د طاقت د لارې طاقت استعمال کړي چې څوک به ایمان نه خرڅاوه چا چې به خپل دین نه خرڅاوه چا چې به خپل ضمیر نه خرڅاوه د هغه خلاف طاقت استعمال کړي درېیمه ذریعه پر دې خطې باندې د قبضې هغه منافقانه سیاست و دروغجن سیاست و د دروغو سیاست و یردونکم بافواههم وتأبى قلوبهم واکثرهم فاسقون یو خو انګریز کافر و یو د هغه سره د هغه نوکران د هغه نمکخواره د هغه غمخواره حرامخواره چې هغو پر دې سیمه قبضه وکړه لہذا دغه تحریک که د جمعیت علماء هندو هغه دارالعلوم دیوبند یا د هغه د مخه 1857 جنگ ازادي یا تاریخ ریشمي رومال دا د دې دپاره و چې په دې ملک کې د دولت راج نه چلیږي په دې ملک کې د طاقت راج نه چلیږي په دې ملک کې د درواغو او د منافقت سیاست نه چلیږي موږ دغه جدوجهد دي لہذا پاکستان جوړیږي شپږ اویا کاله د پاکستان اوسو تاسو ووایاست دا ټوله اجتماع دې ووایي ما ته دې جواب راکړي ایا د پاکستان پر سیاست باندې نن د دولت او د سرمایې قبضه ده که نه ده نن د دولت او د سرمایې قبضه ده لہذا زما اکابرینو د هغه سیاست باندې لعنت ویلی دی چې د کم سیاست بنیاد سرمایه او دولت وي هغو د نظریې سیاست کړی دی که چیرې سیاست د دولت وای که چیرې سیاست د دولت وای د دولت پر بنیاد باندې سیاست وای نو بیا به فرعون نبی وای بیا د موسی علیه السلام څه ضرورت و که چیرې د حکومت او د قومي طاقت او د نسب پر نامه سیاست وای بیا فرعون وویل والقوم د ما سره ملګري دي حکومت د ما سره دي لشکرې د ما سره دي سرمایه د ما سره ده لیکن الله ته دغه سیاست قبول نو د فرعون شکست د موسی علیه السلام په لاسو وشو هغه موسی علیه السلام چې فرعون و هغه ته ګونګی ویل لہذا دغه زموږ سیاست دی موږ اکابرینو د هغه دولت او د هغه سرمایې مخالفت کړی دی کم دولت کمه سرمایه چې د دین خلاف استعمالیږي د اسلام خلاف استعمالیږي د هغه طاقت مخالفت یې کړی دی لہذا دویمه حربه د انګریز هغه طاقت و طاقت استعمال کړي تاسو ووایاست نن په پاکستان کې نن په پاکستان کې د طاقت او د ډنډې حکومت دی که نه دا صوبه بلوچستان ده د دې پسه کم 2 کروړه آبادي ده 2 کروړه آبادي نن په اسمبلۍ کې هغه خلک ناست دي چې نه د پښتون نمایندګي کولی شي نه د بلوچ نمایندګي کولی شي نه د مسلمان نمایندګي کولی شي نه د اسلام نمایندګي کولی شي دا ولې موږ خو د جمهوریت معنا دا کړو که چیرې د انګریز معنا واخې هغه وایي د جمهوریت معنا دا ده چې د جمهورو حکومت د جمهورو د لارې او د جمهور دپاره د عوامو حکومت د عوامو د لارې د عوامو دپاره لیکن نن د پیسو حکومت د پیسو د لارې د پیسو دپاره دا حکومت موږ نه منو دا موږ نه منو دا حکومت لہذا حکومت به هغه چې هغه د نظریې تحفظ کوي
لہذا نن په اسمبلی کې څوک ناست دي یو وایي ما 40 کروڑ روپۍ ورکړي دي بل وایي ما 10 کروڑ روپۍ ورکړي دي پزه دې پرې شه یو وایي ما 80 کروڑ روپۍ ورکړي دي ته د قام نمایندګي نشې کولی ته نمایندګي د قام هغه څوک ورکولی شي چې د ووټ طاقت ورسره وي ته ماته ووایه تاسو راته ووایه چې زه په الیکشن کې 50 کروڑ روپۍ خرڅوم څو به ګټم زه 10 اربه به ګټم بیا څه شو د پښتانه خدمت څه شو د بلوچ خدمت چیرې دي د مسلمان خدمت لہذا زما کابرینو د دغه دولت مخالفت کړی زما کابرینو د اسټبلیشمنټ موسی علیه السلام د ملکی او د بین الاقوامي اسټبلیشمنټ مخالفت او چیلنج یې کړی دی او جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه زمانې ملکي اسټبلیشمنټ د عبدالله بن ابی بن سلول په صورت کې یا د ابو لهب او د ابو جهل په صورت کې انټرنیشنل اسټبلیشمنټ د قیصر او د کسرا په صورت کې دا ټول قوتونه رسول علیه السلام چیلنج کو لہذا موږ د هغه اولاد یو لہذا موږ دغه قوتونه چیلنجوو په دې پوشن کې مولانا غمامت صاحب MNA جوړ شو دوه واره د دې پوشنه سره مولانا عبدالغني صاحب رحمت الله علیه دوه درې واره MNA جوړ شو نن د پوشن خلکو د مبارکبادي وړ یاست تاسو د جمعیت علما اسلام پر قیادت باندې پر مولانا فضل الرحمن صاحب باندې اعتماد وکړ هغه مې کامیاب کړ هغه مې پارلیمنت ته ورساوه هغه د اسلام آواز دی هغه د دین ترجمان دی هغه د مدارسو ترجمان دی هغه د مظلوم قوم او د محکوم قومو ترجمان دی هغه که پښتون دی که بلوچ دی هغه که پنجابی دی که سندی دی لہذا پکار داده د هغه نظریې پر بنیاد چې کومه نظریه په میراث کې راپاته ده د شیخ الهند او د قاسم نانوتوي نه د هغه په رڼا کې پکار داده موږ د خپل قیادت ملا او دغه رژیم که بین الاقوامي اسټبلیشمنټ دی چې سرپرستي امریکا کوي او پاکستاني اسټبلیشمنټ چې سرپرستي پنډې او اپاره کوي لہذا چې زما ووټ غلا کوي زما پر ووټ باندې قبضه کوي او ډاکوي موږ د دې خلاف د جنگ اعلان کوو او دا بیانیه به فیصله وکوئ چې وروره موږ جیل ته تیار یو وروره موږ پانسي ته تیار یو موږ قید او بند ته تیار یو موږ په دې ملک کې دروغجن سیاست نه پرېږدو موږ په دې ملک کې د سرمایې سیاست نه پرېږدو موږ په دې ملک کې د ډنډې سیاست نه پرېږدو موږ په دې ملک کې اسلامي سیاست کوو هغه اسلامي سیاست چې هغه و پښتون ته هم حق ورکوي هغه اسلامي سیاست چې هغه و بلوچ ته هم حق ورکوي هغه اسلامي سیاست چې هغه و پنجابي ته هم حق ورکوي هغه اسلامي سیاست چې هغه و سندي ته هم حق ورکوي لہذا په زور ما څوک جنت نه هم نشي بیولی لیکن په رضا دوزخ ته هم تیار یم په رضا و دوزخ ته هم تیار